वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर बिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। व अहसनु मिन्का लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिन्का लम तलिदिन निसाउ। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। टोल पर शौक़ व मोहब्बत सरा पाक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्वलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ज़मा देर काबिल कदर मुसलमानान वरुणो अल्लाह ताला सर ज़मा द कामिल ईमान द कामिल अक़ीदी बरखा द टोलो नसीब का। स्तासु प हुजूर की माँ द अल्लाह रब्बुल आलमीन द अज़ीम कलाम ना सही स तिलावत करा और द आक़ाए नामदार सरदार दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अहादीसो मुबारकौना यो हदीस शरीफ स्तासो खिदमत के आरस को अल्लाह ताला दी ददीद वज़ाहत कौलो माता तौफीक राकी और बे मंगता सो ठोल रदे अल्लाह ताला पदे बांदी द अमल कौलो तौफीक राकी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाई अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशका खबरदार प तहकीक सरा ज़मा दोस्तान पदवी बन यर यौन बदवी गमजन शी। पदी आयात करीमा की अल्लाह ताला दखपलो दोस्तानो दखपलो महबूबीनो दखपलो औलिया किरामो फ़ज़ाइल बयान करी दाहुई अवसाफ़ी बयान करी चे ज़मा दोस्त शो दबाने ब न सयरी और न ब गमजन शी
اوس دا دوستان دی څوک الله تعالی په خپله د هغې پہچان او وضاحت کړی دی الذین آمنوا دا هغه خلک دي چې دا به د ایمان خاوندان وي دا به د کامل عقیدې خاوندان وي او کامل ایمان او کامل عقیده به هله په یو سینه کې راځي د چا په زړه کې چې عشق رسول وي د چا په زړه کې چې تعظیم مصطفی وي ادب مصطفی وي محبت مصطفی وي ځکه انس ابن مالک فرمائی رسول اللہ میں فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې تر هغه وخت پورې څوک د ایمان خاوند نشي جوړې دي زه ته د خپل ځان نه د خپل والدینو نه او د ټولي دنیا د خلکو نه محبوب شوی او خوږ شوی نه یم دا د سره مؤمن نه دی لا یؤمنو سالبه کلیه ده د سره مؤمن نه دی نو د نبی علیہ السلام محبت چې وي نو عقیده به د برقراري ایمان به ورپکې وي په سینه کې محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں کچھ ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نو دا اللہ دا ولی پی جنگلا دادا چې دا به د ایمان خاوندی وکانو یتقون او همیشه د پاره با تقوادار وی په تقوا او پرهیزګاری باندې با د استقامت اختیار کړي الله رب العالمین چې کله یو انسان په دوستانه باندې ونیسي د جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکي چې دا پلان کې سړی دا زما یا پلان کې زنانا دا زما دوست شوا دا زما محبوب شولا ورشه زور سره مینا کوما د اسمان ملائکو ته ملانو کا تاسو هم د سره مینا وک اے جبرئیلا دا پلان کې سړی یا دا پلان کې زنانا زما دوست شوا جبرئیل زور سره مینا کوما نو لہذا تم ور سره مینا وکا او دا فضا کې په هوا کې چې څومره مارغان دي دوی ته مو وایا د دې انسان خیال ساتي دارنګي جبرئیل امین ته الله پاک حکم وکي چې ورشه د زمکی چې څومره مخلوق دی دوی ته وایا د دې انسان سره تاسو مینا کوي ځکه دا د الله محبوب شو اولیاء کرام سره خلق مینا ولی کوي دا اولیاء کرام ادب او مینا الله رب العالمین جل جلاله وعم نواله د دې انسانانو پزړونو کې ورچولې ګوري بابا جی صاحب رحمت الله علیه فخر کشمیر حاجی محمد امین رحمت الله علیه نور الله مرقده الشریف کله وفات شوی دی تقریبا 90 کال وشو او بیا هم خلک دا غوی نوم ژوندې دي دا غوی په نوم سره زړونو ته تسکین ملاویږي دا وجه صدا دوی په دې سانچه کې پیټو په دې فارموله کې پیټو الذین آمنوا وکانوا یتقون تقوادارمو او په عشق او محبتي تقریبا 129 کتابونه لیکلي دي چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې سړی خو وي کافر سم مسلمان نه وي دا بابا جی صاحب رحمت الله علیه عاشق الرسولمو او تقوادارمو مجاهدمو غازیمو مدرسمو د دې وجنا عاشقان چې کوم د دلبر دي عاشقان چې کوم د دلبر دي پی جندیشی نن هغه په مقبره کې او په کوټه روپو بازار کې سودا نشي چې بازار تزي خپل کور بزان کرک په کوټه روپو بازار کې سودا کولې شي نو کوټه عمل کوټه تقریر کوټه اخلاص دا قبر کې نه پکاريږي دا محشر کې نه پکاريږي محشر کې په قیامت کې په عالم برزخ کې چې کوم عمل پکاريږي هغه چې بالکل په اخلاص باندې مشتمل وي هغه د اخلاص نه ډک وي هغه په عشق رسول باندې مشتمل وي هغه د خدای او د رسول پر رضا باندې مشتمل وي الغرض اولیاء کرام له خدای ډیر لوی شان ورکړي چونکه دا میاش د امام الاولیاء سلطان الاولیاء قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقده الشریف دا غوی د پیدایش ته میاشتا
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپل اصل نوم عبدالقادر ابو محمد کنیتو او محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا دا دوی لقب. دوی مبارک 470 ہجری کی د ایران په یو قصبه کې په جیلان کې پیدا شو. ایران کې یعنی عجم کې پیدا شو او په 561 هجری کې دوی په بغداد کې وفات شو. شیخ عبدالقادر جیلانی دا عام ولی الله نو، دا عام انسان نو، دا د صفات الله و اسماء الله عام مظهر نو. دا الله پاک یو امتیازی شان سرا شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانو پیر غوث العظم قطب الاقطاب قطب مدار شیخ المشایخ دوی چې پیدا کړي و الله پاک یو ځان له کیفیت سره پیدا کړي. شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی لا پیدام نو، د دوی د پیدایش کیسې په اولیاء کرامو کې مشهوري وي. یو ځل شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه نور الله مرقده الشریف په مراقبه باندې एकदम د مراقبې نه پاسې دو او مریدانو ته مخاطب شو، ورته متکلم شو، ورته وی ما باندې یو القا وشولا، ما باندې یو تاریخ چې کم دی، یو معلومات ما باندې منکشف شو او هغه دادی چې په 15مه صدۍ کې با یو ځوان پیدا کیږي چې دا غنوم با عبدالقادر جیلانی وی. هغه به د خپل وخت د اولینو او د آخرینو اولیاء کرامو قطب الاقطاب وی، قطب مدار به وی او دا هغه قدم به د هر ولی په گردن باندې. بل طرف ته حضرت حسن بصری رحمت الله تعالی علیہ مبارک فرمائی چې زما د پیدایش نوالا تر د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د پیدایش پورې په اولیاء کرامو کې دا خبره په تواتر سره روانه وه چې په 15مه صدۍ کې به داسې یو ځوان پیدا کیږي چې د هغه قدم به د هر ولی په گردن باندې وي، د هغه په ژبه باندې به دا کلمه جاری وي. هغه به د بغداد په منبر باندې دا اعلان کوي قدمی هذه علی رقبة کل ولی، یعنی زما دا قدم با د هر ولی په گردن باندې. ستا قدم منلې په گردن باندې هر یو فقیر، زار دې د نامې شمع یا غوث اعظم دستگیر. نه بشي پیدا او نه براشي ستا په شان ولی، نه وینم هرگز په مثل ستا په دې جهان ولی. او ته عظیم الشان ولی په در کې د ربی قدیر، زار دې د نامې شمع یا غوث اعظم دستگیر. ته په کل ولیانو کې او جمله متقیانو کې، جمله مخلصانو کې، ټولو سالکانو کې، ټولو درویشانو کې پورته درجه لري، ولیانو ته هم بے نظیر. او ستا قدم منلې په گردن باندې هر یو فقیر. شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله تعالی علیہ مبارک اغوی چې کله د پیدایش شپوا د دوی د پلار نومو سید موسی ابو صالح رحمت الله تعالی علیہ د خپل وخت ډیر لوی شیخ المشایخ، د دوی د مور نومو ام الخیر فاطمه بی بی رضی الله تعالی عنها، دا د خپل وخت ډیره پرهیزګاره او تقوادار و. او چې کله د دوی د پیدایش پښولا رسول الله مبارک سره د صحابه کرامو سره د اولیاء کرامو د دوی والد صاحب لراغه او ورته وی مبارک شه سباله به الله پاک داس یو انسان درکې چې زما په اولاد کې وي، دا زما بچی دی، دا زما زوی دی او د خپل وخت د اولیاء کرامو با قطب الاقطاب. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده او څومره د فخر خبره ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې کله پیدا شو او د پیدایش نه د کراماتو سلسله شروع شو، د پیدایش نه وای دا چې پیدا شو نو د روجې په میاشت کې به د مور سینه نه رودله،
یو ځل خلکو باندې میاش مشتبه شوه چې آیا د رمضان المبارک میاش ولیدل شوه که ونه لیدل شوه. بالکل وریځ وه، خلکو نه میاش غایبه شوله چې آیا رمضان دی او که نه دی. نو ټول خلک رالو او د سیدانو کورنۍ کې یو داسې ماشوم پیدا شوی دی چې هغه په روژه کې د ورځې د خپل مور سینه چې کم دی دا نه رودي. او چې کله یې تپوس وکړو د دوی د مور نه ام الخیر فاطمه بی بی رضی الله تعالی عنها نه، وایي ستا دا بچې نن سینه رودلې وه که نه؟ وایي نه نه، ټوله ورځ یې سینه نه ده اخیستې. ټولو اعلان وکړو یار نن روژه ده. دا د دوی کرامت و. کله چې د 10 کالو شو نو دا په جیلان کې مدرسه کې داخل دغلته قرآن مجید په ناظره باندې ویو او دارنګې په ترجمه باندې دارنګې کم علوم چې علوم عقلیه نقلیه د خپل وس مطابق هغه په جیلان کې په ایران کې زده کړو. چې د 10 کالو شو دا به مدرسې ته تلو نو بهجة الاسرار، قلائد الجواهر، اخبار الاخیار د ټولو لیکلي دي چې کله به یو فرشته به د ده سره تلله او طالبانو ته به مدرسه کې ویل چې عبدالقادر راغی، ده ته ځای پرېږدئ، عبدالقادر ته ځای پرېږدئ. دا د ده د بچپن نه د کراماتو ظهور شروع شو. کله چې دوی علم په جیلان کې مکمل کو نو د مزید علم د پاره دوی اراده وکړه چې زه بغداد ته ځما، عراق ته ځما. هلته ډېر مشایخ دي، هلته ډېر متکلمین دي، مفسرین دي، مجتهدین دي، د هغوی نه علم حاصلوم. علم کې چې څومره ورغوپه کېږي نو انسان له مزه ورکوي که نه. علم کوا پس بلبل شا پشان د گل شا چې هر څوک دی بویوینا. منهومانی لا یشبعان، منهوم فی العلم و منهوم فی الدنیا. په علم باندې څوک نه مړیږي، نه په دنیا مړیږي او نه په علم. نو شیخ عبدالقادر جیلانی محبوبی سبحانی رضی الله تعالی عنہ مبارک د جیلان نا د ایران نا د مور په اجازت باندې روان شو او بغداد ته عراق ته روان شو. عراق ته چې ورسېد هلته په مدرسه نظامیه کې 8 کاله علم زده کو. سختې برداشت کړې، قاتو لوږې تندې برداشت کړې، هجرانې برداشت کړو. ځکه د مور او پلار نه چې سړی لرې وي او مهاجر وي او مسافر وي دا ګوره انسان ځان له سوځي، انسان ته تکلیف ملاویږي. شیخ عبدالقادری جیلانی محبوبی سبحانی رحمت الله تعالی علیه نور الله مرقده الشریف هغه سخت برداشت کړي، علم یې زده کړ. وی کراحت غواړي محنت پزان قبول کا، بے راحته چا محنت موندلې نه دی. نن سبا درویشان وی منګه علم نه کو. نو زمونږه پیرانو پیر شیخ المشایخ ولی 8 کاله په بغداد کې علم کړی دی، راول علم زده کا. نو چې کله علم 8 کاله کې د مدرسه نظامیه بغداد شریف عراق شریف ندوی علم زده کو. شیخ عبدالقادری جیلانی محبوبی سبحانی رحمه الله مبارک نبیا پڑھ کے رالو چې دا خو ظاهری علوم دي. علم کلام کې ماهر شو، فقہ کې، اصول فقہ کې، تفسیر کې، حدیثو کې، علم میراث کې، علم حدیث کې دا د خپل وخت یو سپیشلیسٹ او ماهر جوړ شو. جامع المعقولات والمنقولات جوړ شو. لیکن بیا هم په دې باندې اکتفا نه کوي، نه اوس یو پیر پکار دی، یو عارف بالله پکار دی، یو واصل بالله پکار دی چې ما رب العالمین سره ملو کی. دا پیر په تلاش کې ګرځېدو، آخر کې یو ولی الله لورغه حماد ابن مسلم رحمت الله علیه لرا اے صحبتی صالح تورا صالح کند، صحبتی طالح تورا طالح کند، یک زمانہ صحبتی با اولیاء بہترز 100 سال طاعت بیریا. نو حماد ابن مسلم چې پته ولګېدله نو د دې عبدالقادر جیلانی محبوبی سبحانی رضی الله تعالی عنہ مبارک په فرق باندې به خیال ساتو. نو کلاس کې نور کسانمو، شاګردانو، موریدینو
هغوی پړه کې راله وایي دا ولې خیال ساتي د ده نا پې پوه شو حماد ابن مسلم وایي صیبه دا د ده مثال د نور دی او ستاسو مثال د ډیوو دی ستاسو مثال د ستورو دی وایي دا د محبت او دا د مینې مستحق دی هغوی ورته وویل چې عبدالقادره چیلې کاټ کا نفس سره مجاهدي وکړه ریاضت وکړه مجاهدي وکړه ځکه تزکیه نفس نه بغیر دا کار نه کیږي ځکه سرکی بابا جی صاحب رحمت الله علیه فرمایل الا به عالم شي چې علوم ظاهر باطن لري الا به عالم شي چې علوم ظاهر باطن لري پیر سرګن خان وای په کتاب کې مالی دلې دي او دې ته مولا جوړ دی چې د کوپر فتوا وکړي زر دیتا مولا جوړ دی چې د کوپر فتوا وکړي زر کم کس چې کافر دی مولا کله پیژندلی دی ظاهر او باطن علم نه بغیر سړی چې کم دی معرفت ته نه رسی دا هغوی چې ښه مجاهدې وکړي بې اصل بیعتي د ابو سعید مخزومي رحمت الله علیه نه وکړو خپل پیرې مرشدي اغا حضرت ابو سعید مخزومی رحمت الله علیه نور الله مرقده الشریف اغوی ولا په تحفه کې خرقه د خلافت ورکړه وای دا هغه کمیس دی دا هغه چوغه ده دا هغه خرقه د خلافت ده چې دا امام الانبیاء معلم الانبیاء معلم المرسلین سردار دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم علی المرتضی دا حسنینو بابا جان علی شیر خدالا په انعام کې ورکړی و او د علی شیر خدانا سټپ بای سټپ حضرت حسن بصری ته را رسېدلې ده او د حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنہ نا سټپ بای سټپ نمبر په نمبر باندې 10 به 10 ابو سعید مخزومی وای ما ته را ورسېدله خو است مستحق اے عبدالقادر جیلانی اے شیخ المشایخ تی مستحق تعالی می درکړه لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی چې کله د علوم عقلیه او نقلیه نه فارغ شو نو د حضرت ابو سعید مخزومی رحمت الله علیه پلاس باندې بیعت وکړو دا غوی پلاس چې بیعت وکړو دا غوی فرمایي زما نه یو سمندر جوړ شو نو حضرت خپل پیر او مرشد دا څومره د فخر خبره ده چې خپل پیر او مرشد یو انسان په خپل مدرسه کې صدر مدرس مقرر کړي حاجی ترنګزئی صاحب رحمت الله علیه مبارک فخر کشمیر حاجی محمد امین رحمت الله علیه نور الله مرقده الشریف د خپل مدرسې مدرس او محتمم مقرر دارس او ته قربان دارنګي حضرت ابو سعید مخزومی رحمت الله علیه مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی په خپل مدرسه کې صدر مدرس مقرر نو خلکو ته بالکل طالبانو ته یوازې نو مشایخ ته علما ته بلکہ ناقصارا پیر کامل آرا رہنما وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ او دا ولایت او دا انوارو یو منباوا منبع الانمارو منبع الفیوز والبرکات پا حقیقت کیو ناغوی پا لوی مشایخ براتلو او دوی نبی علم حاصلو علم کلام فقہ اصول فقہ تفسیر الغرض علوم عقلیہ نقلیہ عقائد دا ټول ورتا خودل لیکن خواصو ته علم خودو لیکن عوام علم خو بیلی کن عوام توازو تقریر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای یو زلزله غرمی و دوما امام الانبیاء را په خوب کراله ټول وای صلی الله علیه وسلم وی راتوی فرمایلو چې یا بنیا لم لا تتکلمو اے بچونیا خلکو توازو نصیحت ولی نه کې خلکو ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولی نه کې وی ما ورته ویل چې یا رسول الله انا رجل عجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب زه خو یو عجمی کسما د دې فصحاء عربو مخې ته به زه څنګه دا فصیح او بلیغ عربیان دي دوی ته به څنګه په عربۍ کې تقریر وکړم رسول الله مبارک ته فرمایل چې زما بچوړیا دا خوله وازه کا
او اوه پیری پکې لاړې راکړي ورته وایي زه دې نه پس تقریر کوه. لیکن چې کله مې د ماسپښین مونځ وکړو خلک راجمع شو مرعوب ومه یریدمه داسې نه چې خطا شمه وی لکه سترګې مې ورلي علي المرتضی علي شیر خدا رضی الله تعالی عنه راله راغې وی خوله وازه کا شپږ پیري په خوله کې لاړې راکړي وی بچیه نن نه پس تقریر کوه بالکل لکه دا سمندر په شان به لګي. دا غې نه پس شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی الله تعالی عنہ مبارک با چې تقریر کو نو په میپل کې با ابدال بو مشایخ بو په هوا کې با ابدال ولاړو رجال الغیب بو داسې خواص او عوام په لکونو مجمع ته با شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله علیه درس کو. آخر کار د بغداد دربانی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الاقطاب شیخ المشایخ رضی الله تعالی عنہ قدم راواغستو په خپل سټ باندې کېخو پسونو په زرګونو اولیاء کرام او مشایخ روحانی تور باندې خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه چې دا आवाज واوریدو چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه اعلان کړی دی چغه پورته کړی دا چې واوري د دنیا اولیاء کرامو قدمی هذه علی رقبتی کل ولی زما دا قدم دی د هر ولی په سټ باندې. نو هغه په هندوستان کې د خراسان په غرونو کې چیلې ته ناستیو مراقبو په جذب کیو د الله په عشق کې مستغرقو هغه وی بل علی رأسی و عینی په سټ باندې نو زما په سر او سترګو باندې دی هم د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قدم. شیخ شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه یعنی سلسله چشتیه ته چې پیز رسیدلې دی نو هغه د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ستا قدم منلې په گردن باندې هر یو فقیر هر یو مرید نه دی ویلې ستا قدم منلې په گردن باندې هر یو فقیر اوزار دې د نامې شمه یا غوث اعظم دستگی قدمی هذه علی رقبت کل ولی چشتیان نو ته چې پیز رسیدلې د پیرانو پیر صاحب د دلبار نا دارنګي شیخ شهاب الدین سروردی رحمت الله علیه د خپل ماما مریدو د ابو نجیب رحمت الله تعالی علیہ مبارک د دیار لسو سور لسو کالو په عمر کې شیخ شهاب الدین سروردی فرمائی زوما خپل ماما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیہ لبوت لما چې بویت لما ما په دې دیار لسو سور لسو کالو کې علم کلام او علوم عقلیه او نقلیه دا ټول زده کړیو چې کله عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته مخامخ شوما نو زما ماما ورته وی چې زما دی ترمي ورته وی تریو ابو نجیبی ترو نو دا ترمي ورته وی چې اے پیرانو پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زما دی وراره ته دعا وک وی هغه زما په دې سینه باندې لاس راکاګو وی بالکل چې سو هغه ته ټول لاړ سینه می خالی شو وی ما نه تاسو کو په سبا باندې پویږي مال نج وی به پکې چې لاس مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه زما په سینه باندې راکاګو شیخ شهاب الدین سروردی وی ټول علم کلام هم پکې رااله علم تفسیر او فقه اصول فقه ټول علوم عقلیه او نقلیه پکې رااله مزید پکې انوار او تجلیات هم رااله زما د جبنا نا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. الغرض که سلسله چشتیه دا که سهروردیه دا و که نقشبندیه دا دوی ته چې پیز ملاو شوی دی او ملاویږي د رسول الله د دلبارنا او د علی شیر خدا او وغیره د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله دلبار نه ملاویږي. حضرت اسماعیل دهلوی د دیوبندیانو مشر عالم هغه وی چې کم ولی ته حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ
او شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دستخط نه کړي چې دا د الله ولی دی هغه ته ولایت هم نه ملاوي. همدارنګه خواجه نقشبند حضرت بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په حیات کې داغوی په عمر کې پیدا شوی نو یو ځل په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بخارا طرف ته مخ کو او دا هوای لګه شانتی بوی کړلا او محسوس کړلا خپل مریدانو ته خپل متعلقینو ته خپل متوسلینو ته وی ما ته د بخارا نه یو خوشبو ملاوي. 157 کال پس با یو ځوان پیدا کیږي هغه به خواجه نقشبند وي داغه نوم به بهاءالدین نقشبند وي هغه ته به زما پیس پیدا رسي. الغرض خلاصه کلام دا شو که سلسله چشتیه ده که سلسله سروردیه ده که سلسله نقشبندیه ده د ټولو ته چې پیز ملو شوی دی د شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله علیه دلبار دی وجنا الله رب العالمین ارشاد فرمائی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی دے ڈائریکٹلی بلا واسطہ د رب العالمین خبر ده څوک چې زما د ولی سره دشمنی کوي زما جنگ ته تیار شي. څوک چې اولیاء کرامو سره دشمنی کوي سیبا نن سبا خود عرصنا شرک جوړ شو. نن سبا څومره مدرسې دي اے ہائے بابا جی صاحب رحمت الله علیه فرمایل دا سے علم نه دی چې مکتب کې به حاصل شي. مکتب مدرسې ته وي. دا سے علم نه دی چې مکتب کې به حاصل شي. دا په توجه او په نظر بستا کامل شي. یا رسول الله هغه کس عالم شي چې څوک تا سره واصل شي نو ځان جهان به پرېږدم که د یار سره د یار کړم. معشوق حقیقي سره واجب الوجود رب العالمین سره د ملاو کړم نو سیبا که شیخ عبدالقادر جیلانی دی د علم ظاهر سره علم باطن هم زده کړو د ابو سعید مخزومی نه بیعت کړو. همدارنګه حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام المحدثین امام المتکلمین امام الفقهاء اغي په اخر عمر کې بیعت د چا نه کړو حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نا. امام جعفر صادق ورته وی دغه د سیدانو د کور چشم چرا وی اے نعمان بن ثابته تعالی رما د خپل زندگی نچول دلکو د خپل زندگی عبارت النص د خپل زندگی خلاصه می درکړه ځکه به امام سے فرمایل لولا السنتان لهلك نعمان کچرته کې ما د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ په صحبت کې 2 کال نه تیر کړي د دوی موریدی می نه کړي د دوی پیز می نه حاصل کړي نو نعمان بن ثابت په د جهالت په تیارو کې هلاک شوی وي. استاد جی محترم بدا ترجمه کولا استاد العلماء استاد المدرسین پیر محمد چشتی صاحب رحمت الله علیه مبارک. اوس ګوره د دې شعر ترجمه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه سے فرمای چې فقیری دا به عالمی بغیر د علمه فقیریم نه کیږي. سپرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی. دا علم درس میں کو پا اخلاص بانی خلقو تم علم خودو رب ذوالجلال پا دا قطبیت پا مقام بانی ادر علم او دا ما ته د کم زینه ملو شوی دی ونلت السعد من مولا الموالی دا الله رب العالمین د طرفنا ما ته دا سعادت ملو شوی. واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. دعاو کې الہ العالمین په دې لګو خبرو باندې اول مالا به زما دي سامعین لا د عمل کولو توفیق ورک دې ثواب تمام انبیاء کرام صحابه کرام اهل بیت ته بالخصوص شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت الله علیه ته حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه میرا ګل بابا جی صاحب ثم اولیاء کرام دي د صاحبان د قادری نقشبندی چشتی سروردی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی صاحب رحمت الله علیه امام مالک صاحب امام احمد ابن حنبل رحمهم الله یا الله ټولو مذاهب اربعو ته سلاسل اربعو ته دا غوی مریدانو دا غوی مقلدین ټولو ته ثواب ورسولک یا الله د دې ورځې د برکت په دې ملک پاکستان کې دا نظام مصطفی یو نور راوخی جوا یا الله اسلامی قانون د صحابه کرامو نظام د اهل بیت نظام
د قرآن او د حدیثو نظام په ملک پاکستان کې نافذ او رایج کا. یا الله څومره اسلامی ممالک دي د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کا, اسلامی حکومت ورپکې نافذ کا. یا الله تحریک لبیک پاکستان د دې بنیاد داده چې دین اسلام تخ پر لانا, چې دین زمنګ مقصد داده, زمنګ منشور داده چې ملک پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله د دې کلمې لاندې جوړ شوی دی او په دې کې به د دې کلمې نظام راولو. د دې لپاره به د جان قرباني ورکو, د مال قرباني به ورکو, د صلاحیتونو قرباني به ورکو. لہذا الله تعالی دی تحریک لبیک پاکستان مشرانو لرا لوی عمر ورکی, الله دی عمرونو کې برکتونه واچولې کی, او الله تعالی دی د خادم حسین رضوی رحمت الله علیه په قبر باندې د انوار بارانونو کی. حافظ صاد صاحب دی الله پاک ډیر حوصله او برکتونه ورکی, او زمونږه چشم چرا د پښتنو بلکې د ټولو مسلمانانو چشم چرا جناب ډاکٹر علامہ و مولانا شفیق امینی صاحب لدی اللہ پاک ډیر عمر دراز ورکی, الله دی ډیر صلاحیتونه پکشتا, الله دی نورم ورکی, اللهم زد پزد. او والد محترم جناب پیری طریقت ریبر شریعت الحمدللہ صاحب لدی اللہ پاک روغ صحتونه عمر خزری ورکی. الله تعالی دازه په دین باندې او پا اسلام باندې دازه منور او آباد کی. لالا جی سے بیمار دے اغوی تم دعاو کې خدایا شفای کامله عاجله ولور کی, دازه په دوی باندې آباد او ودان لري. خدای سمرا طالبان دلته سبق وي, دلته کې استادان دي, د دوی په عمرونو کې د دوی په علم کې برکت واچول کی. سمرا عوام خواص دلته راځي د ټولو سره زما دنیا او آخرت خسته کې. یا الله یا رحمان یا رحیم بحق یا کنعبد یا کنست.